وکړو هغه د درې تقریر دی چېرته په جمعه کې وکړو بس ځان مې چنده منده برابر کړ روان به شو یو جومات ته لاړو او به درې تقریر وکړو مسلم جانه کېناستو ښه مدیداره مقفا مسجع خطبې ویلې او بیا خلکو ته وایي پیږې د عوام داسې اشیا دي چې دا خامخا وایي چې پیږو ما یو ځل ملا حسن وی او الله پاک دې وبخښي زما یو مرید و حاجي وزیر ورته مونږ وی او ما سره خواته اتفاقي کېناست هغه وخت کې زمونږ مدرسه کې شیخ صاحب و او دنیا مخلوق افغانیان مولا تکمیله به ما پڑھاوه کله نو ما حاجي وزیر ته وی پیږي یو پیږو نو تاسو سوچو کې امي سړی په مولا حسن پیږي بس مولا صاحب راپاسې د خلکو ته وی پیږي خلکو وی پیږو وی چې پیږي نو د ما څه ضرورت دی الله پاک هم خوشحاله خلک پیشو چې لکه دا مولا خو ډېر کافر مولا دی را روان یم تیله به برابرو را روان بس چنده باندې راست را روان یم تیله چې کېناستو نو خلکو ته وی پیږي خلک ورته وایي په یو ټکي هم نه پوهېږو وایي چې خدای دې یې پوه کړی نو زه به هم څه پوه کړمه بس دی چې د جمعې لمونځ کوو دا د تورنګو والا خلک ډېر زیات هوښیار وو دا تورنګو زمونږ پیرخانه ده دې کې زمونږ حضرت تورنګو حاجي صاحب او زمونږ حضرت شیخ محترم صاحب شیخ ادریس صاحب محدث کبیر صاحب نور ملګري دوستان مولانا جمیل صاحب مولانا زبیر جان مولوی صاحب داسې ډېر ګڼ ملګري شیخ فقیر صاحب حکیم صاحب دا ټول زموږ یاران دوستان دي دا زموږ پیرخانه ده نو په دې درېیم ځل چې کله تورنګوال ډېر زیات هوښیار کېناستل چې کله کېناستل نو ملا نصرالدین ته تپوس کوي څنګه چل دی پوهېږې نو دوی مخکې نه فیصله کړې وه چې نیم به ورته وي چې پوهېږو او نیم به ورته وي چې نه پوهېږو نو دا نیم پاسېدل وي پوهېږو دا نیم پاسېدل وي نه پوهېږو یې لکه اوس په کاته ډېره زیاته اسانه شوه دا کوم چې پوهېږې او دا ناپوهه راولګېدلې پوهې نه خبرې زده کړې او دا پوهې دې راولګي دا ناپوهه دې پوهېږي نو تاسو نه تپوس کوم را مخامخ خلک دې کې علما نه پوهېږي او که نه پوهېږې څه شی خبره کوو یا وایې پوهېږې یا وایې چې نه پوهېږو یا څه خبره پوه کړې که پوهېږې نو الله پوهې که نور او که نه پوهېږې نو بیا هم الله پوهېږي او که نیم پوهېږې او نیم نه پوهېږې نو زما خو د لوږې د لاسه د تقریر اراده نشته او که تاسو ته شیخ فقیر صاحب تقریر کوي نو الله دې جګړې جوړ ساتي موږ له خدای څخه د ډوډۍ انتظار کوو